بیا چې کله زمانہ د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلا نو فرمای جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای امام بیہقی دا حدیث په بیہقی شریف کې روایت کړی دی جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای کان النبی صلی الله علیه وسلم یکبر یوم عرفه صلاة الغداة الى صلاة العصر آخر ایام التشریق پیغمبر صلی الله علیه وسلم پخپل اندم او صحابه کرام تم د دې خبر ذکر وکړه چې نهم ذل حج نو وخلا چې د اتوار ورځ دا تر 14 ذل حج پورې چې دا دلته په پاکستان کې د زیارت ورځ راځي تر مازیګر منځ پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک با په خپل اندم او صحابه کرام ته هم د دې خبره حکم کړی دی چې تاسو به د هر منځ نه بعد یو کرته وایي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دی تویل کگی تکبیرات تشریق تکبیرات خو زکا اور تویل کگی چھ اللہ اکبر الفاظ دی پکی زکا تکبیراتی دا تشریق سمانا دا تشریق دا یاد لرے تشریق دا لفظ شدی دا عربی لفظ دی او پختو کی مانا دا یو شای اوچول یو شای خوش کول اوچول په معنا باندې راځي چونکی په مخ کې زمانہ کې با نهم ذل حج خو خیر پکې اسه اور شامل شو تشریق ورته ویلې شو ورنا په مخ کې زمانہ کې وا چې کله په لسم ذل حج باندې قربانی وشوا ذبح به وشوا خلکو باغا غو خدری حصے کړه یو حصہ بدوی تخپل ځان ته پاتې شو یو حصہ فقراو یو حصہ رشتہ دارانو هغه چې کوم خپل حصہ بیا اب یا نری کټ کړه او په دغه یو لسم او په دو لسم او په دیار لسم باندې بیا په تار باندې بیا واچول او دا غوخه بیا نورتا خوش کړه عربو با په دغه ورځو کې دا عمل کا دا غوخه بیا خوش کولا غالبا وسم په اطرافو کې په کلو کې دغه عمل خلق کوي چې په دغه ورځو کې دا غوخه کټ کا او په تار باندې یا په کټ کې واچي نورتا دا خوش کشي په دې کې بیا کمال دی چې دا تر ډیر وخت پورې انسان بیا استعمالول شي ځکه چې په هغه زمانہ کې خو فرج یا فریزر وغیرہ د غوخه د بچ کېدو د پاره نو خوش کا به کړه او ځان سره به کې خدا نو چون کې دا تشریق مانام د یو سیز او چول او خوش کول او دا تکبیراتم په عمدغه ورځو کې ویل کیږي نو بس په دین اسلام کې نوم شو تکبیرات تشریق یعنی دا هغه ورځو تکبیرات چې په کوم ورځو کې عرب دا عمل کوي غوخي اوچي او خوش کې کوي دا هغه ورځو تکبیرات نو نوم شو دا غیر لپاره تکبیرات تشریق دا یاد لرئ په دې مسله باندې ځان پوهه کوي دغه تکبیرات تشریق ابتدای امارته او خدا چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام مبارک وخت نشوي دا خدا یاد لري تکبیرات تشریق قرآن نم ثابت تھی سورت بقرہ پارا نمبر 2 آیات نمبر 203 دغه آیات نم ثابت تھی او تکبیرات تشریق دا اللہ اکبر الفاظ تر اخیر پوری وللہ الحمد پوری ویل دا حدیث نم ثابت تھی قرآن نم ثابت تھی حدیث نم ثابت تھی حکم یارتا و طریقہ یارتا بیا بیانو ما گورے پا سورت بقرہ پارا نمبر 2 آیات نمبر 203 کی اللہ فرمائی وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون دغه آیات ته د سورته بقره رب لا یزال څه فرمایي چې الله فرمایي واذكروا الله او دا واذكروا
دا امر دی دا حکم دی او حکم کله کله وجوب د پاره دلتم وجوب د پاره دی دا تکبیرات تشریق دا سنت ندی یا اور سرا دا واجب دی دا لازم دی کہ انسان جان بوجھ کر اور تپتا دا او پری دی انسان دا دغه په ترک او پر خودو باندې دا الله جل جلاله په نس باندې ګناهګار دی دا یاد لري قران کریم کې الله څه فرمایي وذکر الله یاد کړئ تاسو اے مسلمانانو الله جل جلاله بندگانو یاد کړئ تاسو الله جل جلاله دا اغه ذکر وکړي فی ایام معدودات پا اغه شمارل شو رزو کی پا اغه معلوم رزو کی عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام اغا مبارک سے فرمائی علامہ ابن کثیر پخپل تفسیر ابن کثیر کے فرمائی دا قول دا عبداللہ ابن عباس یا دا دغی آیات لان دے روایت کڑے دے علامہ حافظ ابن کثیر فرمائی چے قال ابن عباس عبداللہ ابن عباس فرمائی لی دی ایام المعدودات ایام التشریق ایام المعدودات نہ مراد ایام تشریق دی ایام تشریق نہ مراد نہم ذی الحجہ یولسم ذی الحجہ دولسم ذی الحجہ دیار لسم ذی الحجہ تر مازیگر منز پورے دیار درویشت منزونا دا نہم ذی الحجی پینز منزونا دا لسم ذی الحجی پینز منزونا دا یولسم ذی الحجی پینز منزونا پینزلس دا دولسم ذی الحجی پینزه منزونه شل د دیار لسمی ذل حجی تر مازیگر منز پوره درویشت منزونه د زیارت ورځ برازي ان شاء الله تعالی عبداللہ ابن عباس پخپل اندا علامہ ابن حافظ ابن کثیر فرمائی چې دلته ایام المعدودات نه مراد ایام التشریق دی ایام تشریق د تشریق ورځ نهم ذل حجین وخلا تر دیار لسمی ذل حجی دغه ورځو ته ایام تشریق ویل کئی عبداللہ ابن عباس فرمائی رضی اللہ عنہ چې په دغه آیات کې ایام معدودات نه مراد ایام تشریق دی او ایام تشریق نونا تر 13 پورې ذل حجہ دغه ورځو ته ویل کئی نو الله جل جلاله فرمائی چې په خصوصي توګه باندې په دغه ورځو کې مؤمنانو مسلمانانو تاسو رب لا یزال یاد کړئ خپل ځان سره نو دیو جنا تکبیرات تشریق دا قرآن نم ثابت دی او حدیث نم ثابت دی حدیث دا کوم چې مارته په خطبه کې وی جابر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نا روایت ته امام بیهقی په بیهقی کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی او علامہ حیثمی رحمت الله تعالی علیہ یو کتاب دی د احادیث مجمع الزوائد په هغه کې دا حدیث مبارک ذکر دی په کنز العمال کې دا حدیث مبارک ذکر دی ډیرو احادیث کتابو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر علیہ السلام مبارک یکبرو یوم عرفہ چھ تکبیر بیوی اللہ اکبر دورز دا عرفینا صلاة الغداتی دورز دا عرفی دا سبعی منزنا کل بیوی الى صلاة العصر تر منز دا مازیگر پورے کم منز دا مازیگر پورے آخری ایام التشریق اخیرنی ورز د ورځو د تشریق چې هغه دیار لسم ذل حجه دا عرفین وخلا دیار لسم ذل حجه پورې جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام مبارک با 70 منز د نهم ذل حجه نه وخلا تر مازیګر منز دیار لسم ذل حجه درویشتو 30 منزونو نه پس با پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یوزل دغه الفاظ وی الله اکبر لا الہ الا اللہ والله اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نو دا اغا تکبیرات تی چھ رب لا یزال پا کتاب قرآن مجید کم ثابت تی دا رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا احادیث و مبارکوں نم ثابت تی دا چھ عام خبر ندا دا سی بیا رستو سنکڑو
فقها مفسرین محدثین هغه طرف ته زنځما چې کوم اصل سیز دی هغه ما تاسو ته بیان ک چې هغه قران دی او احادیث مبارک دي او هغه باقاعده ما تاسو له حواله ریفرنس ما تاسو له درک داغه الفاظ مې ورته وي چې دغه الفاظ په دې باندې په قران کریم او په احادیث مبارکو کې موجود دي.